पाकिस्तान د استرالیا خلاف رومنه ون ډے میچ ډیر په اسانه باندې بایلو. پاکستان 46 اورونو کې په 203 رنونو باندې ټوټل ټیم اوټ شو چې دغه سکور ورپسې د استرالیا ټیم په 33 اورونو کې په 14 اور کې دا سکور د استرالیا لوبډلې چیس کړی دی. اته کلریان اوټ چون کې وکټس د استرالیا غورځېدلی وو. ښه بالنګ پکې نسیم شاه کړی دی، حارث رؤف کړی، شاهین افریدي هم شهاده پورې ښه بالنګ کړی دی. نسیم شاه بیټینګ کې آوټسټینډینګ بیټینګ کړی دی. د پاکستان بیټینګ کمپلیټلی فلاپ شوی دی. مکمل سکور کارت در سره شریکوم د هر کلاړي په پرفارمنس باندې انډیویډوالي خبره کو د چا په وجه باندې د میچ پاکستان بایلو ګټلی شو که نه شو ګټلی. تفصیل ته راځو جی. تاسو له په سکرین باندې سکور کارت ښکاري. ډومنه بیټینګ پاکستان کړي 203 رنونه کړي دي. ډومنه بیټینګ پاکستان کړي خو ټاس چې کوم دی استرالیا ګټلو او بیټینګ پاکستان ته ورکو. کچري پاکستان ټاس ګټلو نو پاکستان بم پیله بالنګ ایشتو او پکار هم دغه رنګي چې کلا یو نوی پیج باندې ته گیم کې نو تعالی پکار چې پیله پاغه بالنګ وکړو تعالی د پیچ اندازو شي. نو ملبورن پیچ چې کوم ام سی جی ګراوند چې کوم دی آوټسټینډینګ داسې پیچ ته چې پاغه باندې د فاست بالرانو راج ویجی. سکور کارت تراوځي پاکستان کړي 203 رنونه لس کې لړیان اوټ په 47 اورونو کې عبد الله شفیق په 26 بالو باندې 12 رنونه جوړ کړي دي جی اور کمپلیټلی ناکام شوی. سایمایو په 5 بال 1 رن آؤٹ شوی دی. بابر اعظم په 44 بال 37 رنونه، رضوان په 71 بالو 44 رنونه، کامران غلام 6 بال 5 ښه. کامران غلام چې کله بیټینګ ته ولاړو کله آؤٹ شو کیپر ته کې چوکو او چې آؤٹ شو کامران غلام نو کمنټیټر سوی خبر دی. کمنټیټر ولوي چې this is not ملتان بیبي this is ملبورن. لکه مطلب دا ملتان پیچ نه دی چې په دې باندې به ته سینچري واخې. دا د ام سی جی پیچ ته په دې باندې ته سکور نشي کولی. لکه یو قسم له داسې کمنټري هغه آغا سلمان 29 بالو باندې 12 رنونه د ظالم بچو د ټیسټ غونته بیټینګ کړی دی یار. عرفان خان 35 بال 22 رنونه، شاهین افریدي سکور خو ښکته بیټسمنانو کړی دی غوره. شاهین افریدي 24 کړي او نسیم شاه ول 46 رنونه کړي په 39 بالونو باندې. نسیم شاه پکې زبردست بیټینګ کړی دی. حارث رؤف 3 بال 0 اور حسنین 4 بال 2. حسنین نټ آؤٹ پاتې شوی دی. راشه د استرالیا بالنګ کوي. میچل سټارک 10 اور 33 رنونه، 3 وکټې زبردست بالنګ او 3 اور پکې لا میډن هم وکړي دي. هاپیټ کامنز 10 اور 39 2 وکټې، یو اور پکې دوهم میډن وکړي دي. سین ایبټ 8 اور 34 یو وکټه. ټول بالرانو یې خبالنګ کړي. هاردي چې کم دی 4 اور 15 وکټ نشته. اډم زمپا 10 اور 64 دی لګ ډبېدل خو د نسیم شاوډه بولو. اخر کې په 2 چکی والے 2 درې چوکې په زمپا باندې والے 2 وکټې دوهم ایشتري دي. میتیو شاټ یو اور کړي 2 رنونه، میکسویل 3 اور 11، لیبوشین یو اور کړي 15 رنونه ور کړي و یکم یو وکټ ایشتري ده. بیا راشه ورپسې د پاکستان بالنګ وګورئ. د استرالیا بیټینګ استرالیا 204 رنونه د 8 وکټو په نقصان باندې چیس کړي دي په 14 اور کې په 34 مطلب 16 اورونه ته سپیر پاتې شوی دي. میتیو شاټ 4 بال 1، جیک فریزر 14 بال 16 وګورئ لکه رنا بال گیم کړی دی. سټیون سمیت 46 بال 44 رنونه، جوس انګلس 42 بال 49 د پکې خ سټرایک ریټ سره بیټینګ کړي. لبوشین 13 بال 16، حارث رؤف پکې خپل بالنګ وکړ. ورنه میچ خدای ډیر په اسانه ګټلو. 30 اورونو کې به ګټلو، وکټ به هم نه وی پروتي. ارون هاردي 19 بال 10 رنونه، میکسویل په 0 آؤٹ شوی دی. ایبټ 19 بال 13، پیټ کامنز ولا سکور کړي. میچ ولا پیټ کامنز اخر کې وګټلو 31 بال 32 رنونه دم کړی دي. میچل سټارک 12 بال 2 رنونه، شاهین افریدي 10 اور 43 2 وکټې ایشتري دي. نسیم شاه 8 اور 39 یو وکټ ایشتري ده. محمد حسنین 8 اورونو کې 51 یو وکټه. حارث رؤف پکې خپل بالنګ کړي، سکور لږ زیات ور کړی دی خو 3 وکټې ایشتري 9 اور 67 رنونه ور کړی. شاهین افریدي هم خپل بالنګ کړي 10 اور 43 2 وکټې. نسیم شاه اکانومي لږ زیات را د نسیم د شاهین افریدي نه خو یو وکټ نسیم شاه تر لاسو کړي. سپینر پکې یوم نه د استعمال شوی، ټول فاست بالرانو بالنګ کړي دي. نو دا میچ ډیر په اسانه باندې استرالیا په 2 وکټو باندې وګټلو. اخر کې میچ پاکستان ځان ته راړولو خو اخر کې پیټ کامن زبردست بیټینګ کړی. 31 رنونه د جو کچري دی 0 آؤٹ شوی نو بیا دې نه پس زمپا پاتې وو. یو بالر وجي چې هغه بیا داسې سکور نشو کولی. نو دا مکمل سکور کارډو پاکستان نو منه چې کم ون ډے میچ هغه بایلو او امید دی چې سره سم میچونه پکې وګټي ځکه پاکستان پرفارمنس ښه پرفارمنس وکړو. دا اپډیټ سوجي ډیر زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.